بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر اتلسم درس دی. په نن درس کې به مونږ د اوبو کم مقدار چې راوښکلی کېږي د هغې باره کې خبره کوو، او چې کوم هغه ډولچه ده یا هغه بوقه ورته وایي، او د هغې هغه پړی او دا سړي لاسونه هغې سره به څه کېږي چې اوبه راوښکلو وخت کې هغې سره مو اوبه لګي، نو هغه به څه کېږي هغه خبره به نن کوو انشاءالله. بیا چې په د اوبو کې پچې یا داسې د غوا میخې وغیره سوټې په اوبو کې پرېوځي، نو د هغې سره به څه کوو، نو یا د مرغۍ یعنې د مرغو غول یا د کمترو غول په اوبو کې پرېوځي، نو هغې اوبو سره به څه کوو، نو هغې باره کې انشاءالله نن خبرې کېږي. احکام میاه الآبار. آبار د بئر جمع ده، بئر کوي ته وایي، نو د کویان آبار معنی د کویان، میاه د ما جمع ده، ما اوبو ته وایي، نو اوبه. احکام د حکم جمع ده او دې ته به مونږ وایو حکمونه، نو د کویانو د اوبو حکمونه. اذا معنی ده کله چې اخرجه راوښکلی شوې، راوښکلی شوې. مقدار معنی ده اندازه یا پیمانه، کومه پیمانه چې مقرر شوې وه، څونه مقدار چې مقرر شوی و مونږ ورته مقدار وایو. واجب معنی ده لازم شوی، لازم یا ضروری شوی، ضرورو. ٹھیک شو. من معنی ده نه، اردو کې ورته وایي سے. اور ما معنی ده اوبه. صارت معنی ده نشوي، نشو. البئر معنی ده کوه. طاهرتن معنی ده پاک. خجی اوس دې کې مسله بیانوي. ادې نه مخکې مونږ مسلې بیان کړې چې کله سپی یا چیلی یا انسان دا کوي کې پرېوځي او مړ شي او د پړسېدو نه مخکې دې راوښکلو، نو بیا به څونه اوبه راوباسي، 200 ډولچې به راوباسي، یا به ټول کوي تشی او کوي تشېدل هغه مشکل وي، آسان کار نه وي، نو بیا به 200 ډولچې راوباسي. دغه شان که دغه پرېوځي، پیشو پرېوته یا چرګه پرېوته، نو بیا به 40 ډولچې راوباسي. او بیا که چېرته وړه چرچڼه یا داسې د وړې مرغۍ او یا دغه ورته ورپرېوته، مږه ورپرېوته، نو په دې حالت کې به بیا 60 ډولچې راوباسي. نو دغه کم مقدار چې مقرر شوی دی 200 ډولچې او یا 40 ډولچې یا 60 ډولچې، دقې ته مقدار وایي. نو داسې ورته یا پیمانه هم ورته وایي یا اندازه ورته وایي چې یاره دا اندازه لګېدلې ده چې یاره 200 ډولچې دا د غټ حیواناتو جاندارو دغه دی اندازه ده، مقدار دی. دغه شان د وړو مرغانو دپاره چې دی دغه د چرګې دپاره یا د پیشو دپاره، وړو جاندارو دپاره، د هغې دپاره 40 ډولچې دا مقدار دی. او دغه شان د وړې مرغۍ چې وي یا د مږې دغه اوبو کې پرېوځي او مړه شي پکې، د هغې دپاره مقدار 60 ډولچې مقرر شوی دی. نو دغه اوس وایي که نه، وإذا أخرج المقدار الواجب. اذا معنی ده کله چې اخرج راوښکلی شو، المقدار الواجب هغه مقرر شوی مقدار مقرر شوی. واجب معنی نه بدلته لازم یا مقرر شوی، دغه به معنی واخلو. مقرر شوی مقدار من الماء د اوبونه، کم مقدار چې ولا مقرر شوی او 200 ډولچې، 40 ډولچې، 60 ډولچې، هغه ته مقدار وایي. هغه مقدار چې تر کله راوښکلی شو، نو سوارت البئر، نو کوي شو طاهرتن پاک، نو کوي دی بیا پاک شو. کم مقدار چې مقرر شوی 200 یا 40 یا 60 ډولچې کم مقدار مقرر شوی، دغه دی د کوي نه راوښکلی، نو کوي دی پاک شو. ٹھیک شو. اوس مخکې بله خبره کوي چې دغه خو کوي دې پاک شو، او بله خبره کوي وکذا کذا دغه شان، کذا معنی ده دغه شان، اردو کې وایي اسی طرح. طهوره معنی ده پاک شو. رشاد، رشاء، الرشاء معنی ده رشاء رسی، پړی، پړی ورته رسی هم څوک وایي، رسی. ها و معنی ده او الدلو معنی ده ډولچه یا غبوقه. و معنی ده او. ید معنی ده لاس.
الشخص معنا دا سړی د هغه چې کوم سړی ولاړ دی اوبه وباسي د هغه لاس یادوي لاس او شخص معنا د سړی الذي معنا دا کم چې قام معنا دا ولاړو با معنا دا سرا او اخراج معنا دا راوخکل الماء معنا دا اوبه خجی اوس درته بله مسله وایي کذا دقشان طهور الرشاء دغه رسی هم پاکه شوه یعنی دا شل ډولچې یا هغه څلوېښت ډولچې یا هغه 200 ډولچې چې دې راوښکلي که نه نو بس دغې سره په خپله دا رسی هم پاکه شوه والدلو او دا ډولچه چې کومه ده یا بوقه ورته څوک وایي هغه هم پاکه شوه وید الشخص او د هغه سړي لاس هم پاک شو الذي کم چې قام ولاړو باخراج الرسول قام ولاړو باخراج الماء د اوبو راوښکلو دپاره کم سړی چې د اوبو راوښکلو دپاره مقرر شوی ولاړو نو د هغه لاس هم ورسره پاک شو چې دا 200 ډولچې یا هغه 40 ډولچې یا هغه 60 ډولچې راووتې او هغه رسۍ دې هم پاک شوه او هغه ډولچه یا هغه بوقه هم پاکه شوه بیل د هغه رسۍ بیل وینځل یا هغه ډولچه بیل وینځل یا سړی لاسونه بیا بیل وینځي دا شی پکې نشته دی 40 ډولچې دې راوښکلې نو ستا هغه پړی هم پاک شو قدرتي پاک شو د کوي دا دیوالونه هم پاک شو دغه 40 ډولچو راوښکلو سره دا ډولچه دې هم پاکه شوه او د دې سړي لاسونه هم پاک شو دوباره وینځلو ضرورت نشته لا تکونو نه کېږي لا معنا ده نه او تکونو معنا کېږي البئر معنا دا کوي نجستن معنا دا ناپاکه اذا معنا دا کله چې وقعت معنا دا پریوزی فی معنا دا کی او ها معنا دا دغه کوي کی هغه کوي کې یعنی دا هغه اشاره دی کوي طرف ته شوې ده الروس څه ته وایي جي روس د اس د خر یا د خچر چې کوم هغه سوټي وي هغې ته الروس وایي روس ورته وایي ټیک شوه په کوي کې که چېرته دا د اس یا د خر یا د خچر هغه کمې پچې مونږ ورته وایو پچې یا سوټې هغه په دې کوي کې پرېوتې والبعر بعر د اوخ چیلی او د اوسۍ چې کوم هغه هرن ورته اردو کې وایي او په عربی کې ورته زبیون وایي نو د هغې هغه پچې چې دي که نه هغې پچو ته په اردو کې ورته مینګني وایي مینګني نو هغه هم که چېرته په دغه کوي کې پرېوته والخسیون یا ورته خوسا وایي خوسا یا خسیون ورته وایي خسیون د غوا یا د میخې سوټې دا اوبو کې پرېوتې نو بیا څه حکم دی الا معنا ده مگر ان معنا ده چې تکونو معنا ده وي کثیرتن معنا ده ډېر بحیثو په داسې حال کې په داسې حال کې لا تخلو لا معنا ده نوي نه او تخلو معنا ده خالی چې خالی نوي دلون ډولچا یا هغه بوقه چې ورته څوک وایي عن معنا ده نه یعنی اردو کې ورته سی وایي بعرتین معنا ده بعرتین چې دی که نه جي دا بعرتین معنا ده دلته چې کوم د اوښې هغه پچې یا د چیلۍ پچې یا د اوسۍ پچې نو د یوه پچه بعرتین معنا ده یوه پچه فتصویر البئر فتصویر فا معنا ده نو تصویر معنا ده کیږي
البئر معنا د کوې او نجستن معنا د ناپاکه. ښه جي دا درته اوس بله مسله بیانوي. وی لا تکون البئر نجستن کوې نه ناپاکه کیږي اذا وقعت کله چې پرېوځي فیها په دې کوې کې الروسو د اس یا د خر یا د خچر هغه پچې والبعر د اوښ چیلی او یا د اوسۍ پچې والخسیون یا والخسا دواړه ورته ویلی شي د غوا یا د میخې سوټې الا مگر ان تکونه چې وي که چرته وي کثیرتن زیاتې بحیث داسې حالت کې لا تخلو چې خالی نه وي دلون یوه ډولچم عن بعرتن د یوې پچې نه نو فتصویر البئر نو دا کوې به شي نجستن ناپاکه. وایي که نه که چېرته په کوې کې د اس خر یا د خچر هغه پچې یا د اوښ چیلی یا د اوسۍ هغه پچې یا د غوا یا د میخې دغه ور پرېوځي سوټې ور پرېوځي خو لږې ور پرېوتې لږې غونته کې نو وایي دا کوې دې نه ناپاکه کېږي. ټیک شو جي او وایي که نه ډېرې زیاتې ور پرېوتې الا ان تکونه کثیرة بحیث لا تخلو دلو عن بعرة نو فتصویر البئر نجسة. وایي که چېرته ډېرې ور پرېوځي چې دومره ور پرېوځي چې کومه یوه بوقر اوچتې چې هغې کې خامخا د چیلی یا د اوښ یا د دغه اوسۍ یوه پچه نیمه پکې راوچتېږي نو وایي دا بیا ډېرې زیاتې دي نو په دې حالت کې بیا وایي کوي ناپاکه دي. او که چېرته یوه پچه نیمه ور پرېوته لس اتو بوقو کې یوه هم راوچته نه شوه نو بیا دغه کوي پاک دی. خو دا کم کوي نو دې خبرې ته هم لږ غوږ کېدوئ دا هغه کوي کم چې په ځنګلو وغیره کې وي یا داسې دشته وغیره کې وي چې هغې نه خلک اوښان چیلی ګډې وغیره یا غواګانې میخې ته خلک سری هغې باندې پې اوبه څکي نو هغه کوي درته یادوي. او که نه د علاقې د آبادۍ د خاریې کوي وي نو که په هغې کې لږ زرم سوټې یا پچه یا پچه مور پرېوته نو دا دې ناپاکه شو نو بیا به دا کوي نه دا هر څه اوبه به راوباسي. او خو د ځنګلو یا د دشتو چې کوم کوي وي ځکه هغې نه خلک اکثر د اوښان ګډې چیلی میخې غواګانې دا تې اوبه کوي نو هغې باندې اکثر دا سرم نه وي نو که لږه هوا وغیره هم راله نو هغې ته دا ګند من ورغورځوي نو هغه ډېر زر نه ګنده کېږي که ډېر زیات دا ګند پکې نه وي او که نه لږ لږ پکې دا ور پرېوتې وي نو بیا دې دا کوي پاک دی. او که ډېر ور پرېوتې وي نو بیا دا کوي ناپاکه دی. او که د کلي علاقې د خاریې کوي ته لږه ذرم ور پرېوته یوه پچه لږه غونته د اوښه یا د چیلی یا د دغه ور پرېوته نو هم به هم دا کوي راپاکې. او که نه دغه شان د اس خر یا د خچر هغه سوټه ور پرېوته هغه به هم راپاکې. د غوا میخې سوټه لږه غونته ذره ور پرېوته بیا به دې دا کوي نه دا ټولې اوبه راپاکې. کذا معنا ده دغه شان لا معنا ده نه یکون معنا ده وي کیږي نه کیږي ماء معنا ده اوبه بئر معنا ده کوې نجسن معنا ده ناپاکه اذا معنا ده کله چې وقع معنا ده پرېوځي پرېوتو فی معنا ده کې او ها معنا ده دغه کوې یا دغه خرعو دا خرعو چې دی که نه دا خرعو دا د کمترې یا د مرغو چې کومه غول وي هغې ته وایي. ښه جي هغې ته اردو کې بیټ وایي بیټ. خرعو حمام معنا ده حمام کمتره کبوتر ورته اردو کې وایي. او دا خرعو چې دی یعنی د کمترې غل او معنا ده یا خرعو عصفورین خرعو معنا ده د دې وړو مرغو هغه چې کوم واړه لږ لږ غول یې هغې ته وایي. عصفور معنا ده مرغۍ. ٹھیک شو جی نو اوس درته وایي وکذا او دغه شان لا یکونو نه کیږي ماء البئر د کوي اوبه نجسن ناپاکه
وای د کوی اوبه نه ناپاکه کیږي اذا وقع فيها کله چې په دې کوی کې واقع شي پرېوځي خرء حمام د کمترو غل او خرء عصفور یا د وړو مرغو غل دا که په کوی کې ور پرېوځي دا کوی نه ناپاکه کیږي. نو ګورئ جي دې نه پته لګي چې د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د زمانه نه واخله تر اوسه پورې په بعض جوماتونو کې خلکو کمترې ساتلي دي. نو ګورئ د جومات حکم خدا دی چې یاره جومات ته پاک وساتلی شي. په هغې کې بیا دا مارغان چې څونه مارغان دي کمترې وغیره دا پکې غول کوي خو هغې سره جومات نه ناپاکه کیږي. نو دقې نه دې طرف ته اشاره ده که چېرته کوي کې هم دا د دې مارغانو یا د کمترې غول ور پرېوځي نو هغې سره دا کوي نه ناپاکه کیږي. نو دا د نن ورځې زمونږ درس دی. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.